بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الوضوء بالمد. د طهارت مسائل هغه بیانېږي. خبره دې ځای ته راورسېدله چې وضو او غسل دا په سور او اوبو باندې پکار دی. نو مسله دا ده چې ګوره که ته وضو کوې نو وضو عبادت دی او دا هر عبادت ته به د پیغمبر په طریقه باندې کوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم په وضو او غسل کې هم اوبه به بې ځایه نه لګولې، د اوبو اسراف به هم نه کو. لکه عام طور نبی علیه السلام چې وضو به کو په یو مد اوبو باندې، یو مد نن سبا حساب سره علما وایي چې 625 ګرام جوړیږي، لکه نیمه کیلو نه هغه لږ سیوا 625 ګرام. نو په دې باندې وای چاردامو کو پورا. او ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. او په یو صاع باندې به غسل کو، او صاعنا 2.5 کیلو جوړیږي، سلور مدې پکې. نو 625 له 4 کې ضرب ور کې صبر راشي 6 4 24 और 25 400 نو 2500 ګرام یعنی 2.5 کیلو. 2.5 کیلو اوبو باندې به ولامبل. نو مقصد دا دی چې اوبو کې احتیاط پکار دی، وضو کې هم او په غسل کې هم. کله کله زیات اوبو ضرورت راتلی شي لکه نور روایتو کې راغلی. نو خو لیکن مقصد د احادیث هغه دا دی چې احتیاط پدې کې پکار دی، اسی اوبو ضایع کول نه دی پکار. اوبه ډېر قیمتي شی دی، اوبو باندې خو زندگی روانه ده. لږ سات لږ انسان د خوراک نه بغیر سره ځي به ژوندی پاتې شي، ډېر د اوبو نه بغیر ډېره ګرانه ده. نو د اوبو ډېر خیال ساتل پکار دی. څنګه حدیث څنګه مسله چې وضو به په څه باندې کو، مد باندې او غسل یو صاع باندې یعنی څلور مد باندې. بل پدې کې د وضو کې د وسوسو نه ځان ساتل پکار دي. لکه مثال په تور باندې یو کس چې دی هغه 3 پیرې مخلاصه وکړله او بیا وی 14 قدمه جوړې صحیح نه کړله، بیا څلورم پیرې، بیا 5م پیرې. نو مخکې تیر شو د وضو طریقې چې کوم څلور طریقې وي هغه کې دا طریقه نشته. د دریو نه سیوا ځله وینځل د یو اندام هغه نشته. دې خبره پوه شئ. بل مسله لکه مثال 15 وخت موز دی، نو د هر موز لپاره جدا جدا چاردام پکار دی. او کنا د انسان او 10 چاردام وی نو پاغي باندې دا ټول 15 وړه موزونه کولی شي. یعنی مقصد دا دی که یو کس ولګېده د هر موز د او داسې شته، لکه مثال ماسپخین موز مونږ وکړو بیا مونږ ناست یو یا یو کار مار کوو، خو لیکن زمونږ وضو شته دی، مازدیګر ټایم شو بس چاردام مونږ ونه کړو ځکه زمونږ وضو شته دی، چاردام شته دی. نو مونږه د مازدیګر موز هم پاغي وضو باندې وکړو کوم باندې چې مونږ د ماسپخین موز کړو، صحیح ده. خو لیکن که یو کس ولګېده د هغه وضو شته د هغې باوجود مازدیګر موز لی بیا وضو وکړو نو دا هم ښه ده، صحیح ده. نبی صلی الله علیه وسلم عامه طریقه دا وه چې هر موز دپاره به وضو کوونه وی. خو لیکن داسې هم کړي دي لکه فتح مکې په موقع باندې نبی علیه السلام 15 واړه منځونه په یو وضو باندې وکړل. یو دینه د نبی صلی الله علیه وسلم صحت هغه هم معلومیږي، صحیح ده. فتح مکه چې کېدل نبی علیه السلام عمر دغه وخت کې تقریبا 1 کال او دغه عمر کې د سحر په وضو باندې د ماسختن وضو کول دې خبره ته خیال او نبی السلام کړی. انس رضی الله عنه روایت ده نبی صلی الله علیه وسلم یتوضأ عند كل صلاه، هر مزد پر به وضو کو.
قلت راوی وی چې ما د انس رضی الله عنه ما تپوسو کو فانتم ما کنتم تصنعون نو تاسو بس کول تاسو د هر مز لپاره جدا جدا وضو کو قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث مونږ په یو وضو باندې ټول منځونه کول سو پوری چې وزمږ او داس نو مات شه که دوه منځونه په وکړه که درې با وکړه څلور وکړه پنځه وکړه څه आवाज نه راځي نه سو आवाज نه راځي که نه ها صحیح نو كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث دا حدیث په مطلب تاسو پوه شئ دا یاد ساتئ ها نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د فتح مکی په موقع باندې په یو وضو باندې ټول منځونه وکړل او په موضوع باندې مسهم وکړه پکې کړو نو عمر رضی الله عنه انک فعلت شیئا لم تكن فعلته تا داسې یو کار وکړه چې تا به داسې نه کول یعنی نبی اسلام عام عادت سو د هر مز دپاره او نوې وضو کول او پته مکه باندې ټول منځونه په یو وضو باندې وکړل عمر رضی الله عنه داسې کار دی وکړه چې تا به نه کول نبی علیه السلام عمدا فعلته قصدا مې داسې وکړل یعنی مقصد دا دی چې څوک داونه چې کني دا هر مز دپاره بیا وضو کوي دا لازم دي ځکه چې نبی اسلام به هر مز دپاره وضو یعنی دا په یو وضو باندې ټول منځونه ځکه وکړل چې نه امت ته چې دی دا اسانی شي کړه مقصد د دین هغه دا دی نبی اسلام دې ځای پورې خبره وکړه چې عمدن فعلته قصدن مې دا کار وکړو چې په یو وضو مې ټول منځونه هغه وکړه بل مسله مثال خزه خاوندي او هغه وضو کوي یو بالټه د داغې نه اوبه راغلي چاردام کوي دې کې هیڅ مسله هغه نشته ده میمونه رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی ده وی كنت اغتسل انا ورسول الله من اناء واحد من الجنابه ما د الله پیغمبر د یو لوښي نه غسل کو نو ښځه خاوند دي نو هغې ته څه مسله نشته ده بله مسله اوبه دي اوبه کله کله هغې کې ګندګي وغورځېږي نو که د هغې رنګ بدل شو او خوند بدل شو او بوی بدل شو څه بدل شو رنگ خوند او بوی خو کله کله رنگ او خوند او بوی چې د پاک سیز د وجې بدل شي نو لکه پانی ماڼې ورته غورځي او رنگ نه بلکې د نجاست د وجې چې بدل شي ګندګۍ د وجې یو ګندګي ورته وغورځېدله او د هغې د وجې د هغې اوبو رنګ یا خوند یا بوی بدل شو نو دا اوبه څه دي پلیتې دي دا ګنده اوبه دي صحیح ده خو که چېرته کې رنګ خوند او بوی نه بدل شي نو هغه اوبه پاکې دي صحیح بله خبره اوبه که چېرته کې دوه قلتین وي حدیث کې راغلی دوه قلتین یو دا لکه غټې غټې مټکې وي صحیح ده نن سبا حساب سره د هغې څه تقریبا 227 کیلو حساب جوړیږي مثال دوره اوبه دي یو ځای کې هغې ته صرف یو ګندګي وغورځېده منګک وغورځېده بل صحیح او هغه تینا راوباسو صرف غورځېدو سره هغه اوبه نه ګنده کېږي یو ګنده څه نجاست څه ورته پلیتي ورته وغورځېده څو پورې چې د هغې خوند او رنګ او بوی نه بدل شي که د دې نه سیوا اوبه نجاست ورته وغورځېده نو هغه نه پلیتېږي بیا صحیح ده ولې ډېر اوبه چې دغه دا حاصیت دی چې دغه ګندګي پکې نه جذب کېږي دیو جنا یو سړی یو کس دی هغه د لوی سیند دی لوی دریاب را روان دی اوبه را بهیږي او دی وینا مړه اسینه چې واګانو پکې لامبلي او یا بولې کړي او دا هغه هلکه دا لوی دریاب په دې بولو مولو باندې نه پلیتېږي په دې مسله باندې پوه شوې نو دا د دې خبرې خیال ساتل پکار
بل مسله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي او خلک منع کړي دي چې ولاړی وبینو غره خیال کوي هغه کې بولونه کوي واړه بول وغیرہ لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه ولی وجدا بیا سینه بیا تی وضو کوي چاردام کوي یا غسل پکې کوي خلک استعمالي او کوم رواني وبینو مثال هغه کې چرته کې چا بول وغیرہ وکړل نو خکار نه خو چې رواني وی وکړل نو هغه لاړی وبولا لاړی صحیح ده چې ولاړی دي نو خو په ځای باندې دی نو دې مسلو ته هغه خیال پکار دی باب ما جاء في ماء البحر انه طهور د سمندر وب چې دغه کار دي خو لیکن پاکي دي سمندر وب سي کاري خو پاکي دي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو کس د نبی عليه السلام نو تاسو کو چې کله کله موږ په سمندر کې سفر کوو او موږ سره لګي خوږي وبي نو کومه په هغه وبو باندې وضو کوو د موږ وخت راشي وضو کوو نو بیا به ختم شي موږ به تکیو نو آیا موږ د سمندر په وبو باندې وضو کولی شو چاردام کولی شو نبی علیہ السلام وی هو الطهور ماؤه بالکل سمندر وب پاکی دي په خبره پوښي والحل میتته سمندر کې قسم مردار رہی یعنی سمیانی او مړ شي وي هغه پاک دي صحیح ده ولی میان خدا شي دی هغه د لالول ملالول ضرورت کو نه کړ نو چې هغه پکې مړ شي دی او ربو صلی الله علیه تاراونی صلی نو هغه پاک دي صحابه غټ مې رانی ول سمندر په غاړه باندې دریاب را غورځول نو هغه چې دی هغه صحابه لګي دا غینه به ځان لغوخي په خول خوړې به او سورزي خوړلې بل مسله ده اهم مسله هغه دا چې هر انسان چې دی هغه رب العالمین ولا نظام داسې جوړ کړی دی چې د خوراک ساکي ور سره بیا دیتا د حاجت ماتي او د سماتي هم ضرورت وي وړو بولو لوی بولو دا هم ضرورت وي نو وړو بولو دې مسلو کې خپل وجود بچ ساتل شتو وغیرہ نه چینټو نه د دین ساتل دا دومره انتهایی ضروری دي چې نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو دوه قبرونو خواته تیر شو او دا وی چې د دواړو ته عذاب ملاويږي څورته ملاويږي عذاب دی په د دواړو قبرونو او دیت چې دا عذاب صد داس یو غټ سیز د وجه نه دی یعنی داس یو غټ سیز نه چې کنه داغي نه ځان ساتل ګرانو دا یو ته عذاب د قبر په دی وجه دی لا یستتر من بوله د وړو بولو نو ځان نه ساتو شوته کیږي او ځان نه ساتي واما هذا فكان يمشي بالنميمه او دا بل ته قبر عذاب په دی وجه دی چې د چغل خور چغلیانی به کول لکه ما تاسو ویلو چې د چا پشیشا خبره کول د دې لپاره چې بس صرف خبره کوي چې هغه داسې او داسې او دا مقصد دی نه چې د دې یو د هغې میاس کې جنگ جوړ شي نو دې ته غیبت وای او کنه ته د پشیشا د چا خبره چاته دې لپاره کوي چې د دې جنگ راشي دې ته چغلی وي کې چغلی بیا د غیبت نوم زیات سخت ګناه دی نبی علیہ السلام وی چې د قبر عذاب ورته ملاویږي ځکه چې د چغلی به کوله قرآن کې هم چې ځای په ځای من راغلی دا د چغل خورو لکه خاص کرا غځای کې چې هماز مشاء بنمیم ډیر ناکاره کس دی چې چغل خوري کوي ګرځي را ګرځي چغلیانو د پاره د خلکو جنگونه راولي نو بعضی خزي هم داسي بعضی نارینه سړیم داسي چې جنگونه راولي خلکو لا نو د دې ځان ساتل پکار دي که څوک ځان نه ساتي نبی علی السلام ویلي چې د وجه انسان ته د قبر عذاب ملاويږي سخت عذاب دی د قبر پرونغه حدیث ویلو چې نبی علی السلام وایي چې ما چې څومره سخت ځایونه ما ته خودلی شي دي الله پاک راته خولي نو قبر په ډیر خطرناک او ډیر د یاري ځای دی نو دا سم معمولی خبره هغه نه ده
بل مسله هغه دا ده نزح بول الغلام قبل ان يطعمه. ماشومانی مور پلارې غېږ کې اخلي، رونه خویندې غېږ کې اخلي، ماشوم دی او واړه بولې در باندې وکړه، د دې به څه کېږي؟ لکه ام قیس فرمایي یو صحابیه ده رضی الله عنها، وایي ما خپل زوی نبي علیه السلام څخه راوستو او هغه لا خوراک نو شروع کړی، یعنې د پیو ماشومو. نبی علیه السلام با اکثر ماشومان غېږ کې واغسته، محبت به یې کوو ماشومان، فبال علیه، نو هغه ماشوم به میچاز وکړي نبی علیه السلام باندې، فدعا بماء فرشه علیه. اوس دا ماشوم داسې دی چې دله خوراک ساک نه شروع کړ، دی صرف د پی ماشوم، نو د د میچازو صفا کولو طریقه هغه دا ده چې که صرف اوبه دې پې وشیندلې په هغې ځای باندې کپړه باندې اوبه دې پې وشیندلې، بس هغې سره هم هغه پاکېږي، اوبه دې دغسې پې او که چېرته کې هلک یعنې ماشوم چې دی هغه د داسې عمر شي چې خوراک ساکې ورته نور څه شروع کړل، دنیا منیا او خوا نور ورته خوراک شروع شو او بیا بول وکړل، نو هغه بیا بلکل وینځي. په دې مسله پوه شوئ؟ هر چې جینۍ ده ماشومه ده، ماشومې کې دا مسله نشته ده، که هغه د پیو ده یا د خوراک ده او بول یې وکړل نو هغه پوره وینځلې کېږي. دا یو مسله ده، بس پیغمبر ویلي دي داسې. بله مسله باب ما جاء فی بول ما یؤکل لحمه. دا ستاسو په خیال باندې ګډې بیزي او غوا میخه د دې دا بول چې دی دا څنګه دي؟ پاک دي که ناپاک؟ پلیت دي. ګډې بیزې شوې، غواګانې میخې شولې، پیغمبر وایي چې یعنې احادیثو کې دا مسله هغه بیان شوې ده چې داسې حیوانات چې د هغې غوښه خوړل کېږي نو علماو د هغې احادیثو نه دا ویلي چې هغه پاک دي. لا بأس ببول ما یوکل لحمه، مقصد دا دی داسې پاک، یعنی مثال په طور باندې تو روانې تا ته شوتې وشولې د غوا میخې داسې ګډې بیزې وغیره د بولو او ته راځې اوس مونځ کوې، نو ته یاره دا څه چلو شو او زه اوس ځم اوس کپړې نورې بدلوم را بدلوم یا یو ځای کېږي داسې. نو مسله دا ده یو خو ګوره مثال د هغې بړاس وي یا د هغې چې کوم د هغې د وجې انسان یې وینځي، دا مسله جدا ده. خو بالفرض یو کس چې دی هغه داسې واقعه سره راله او را روان دی او بیا ودرېد او مونځ یې وکړو، نو موږ دا نه شو ویلی چې یاره د ده کپړې پلیتې وې. په دې مسله باندې پوه شوئ؟ بس چې پیغمبر یو خبره کړې ده نو که موږ پې پوهېږو که نه پوهېږو، نو دا یو طرف ته داسې حیوانات ذکر کړي چې د هغې غوښه خوړلی کېږي او بل طرف ته داسې چې غوښه یې نه خوړلی کېږي، لکه مثال شرمخان دی او ګیدړان دی او سپي دی او لومبړي دي او هغه دي، خو هغه د هغې بول پلیت دي د هغې څیزونه، او د دې باره کې ویلي چې دا پلیت نه دی. اوس تاسو دې ته لږ سوچ وکړئ چې څنګه چل دی. که دې ته هم پلیت ویلی شوی نو د حلال څیزونو سره څومره ډیره واسطه راځي، خاص کر د زنانو هر وخت پیل شي بانډې وله کوي خوراکونه یا د واړو وغیره کې، او دوی چې دا بول خو کوي څاروي، نو بس دوی به هر وخت بل څه کار به نه و، بس لګیا به یو کپړې به یې بدلولې ده. اسلام حکم ته وګوره، که ونه رسېد اوس هم پې ونه رسېد، صحیح ده. نو ډېر ډېر زیات اسلام ډېر ناشنا دین دی، صحیح ده، ډېر ښایسته دین دی.
بل خبره دا ده چې د دې ګډو بيزو واړو کې لکه کوم ځای ګډي بيزي ډېرې زیاتې او دا غواګانې وغیره نو غوشاني هم کړي پچی کړي بول هم کوي او باوجود د هغه ځای کې نبی اسلام منځونه کړي دي نو کدا ناپاک وي نو په هغه ځای کې و منځونه بالکل نه کېدل مثال تا چټایو وړول بل سبل سي دغه سیال تک ولاړې او چیزه او څه د سن کې د تبلیغي دوره باندې دا د لدی سودی طرف یو ځل دا سوشل محل ته کې دا ټول لوی ځای او ټول چې دینو د دې می خو ځای صحیح ده هغه ځای په ځای چې دینو هغه دغه غشان بونه هغه بیا خوارشي وو او چې یا خوارشي وو صحیح ده کسانو ګرځیدل هغه ټول لوی ځای چې دغه څه ده یو پکې عالم وي چې لکه دا د کیس مسله نشته دا کولاو میدان دی او ای دي دا سيزونه دي راځي چې خپل مسکو باغولي وي هغه په دی وجوي چې بول دا هغه سارو چې دغه غوخه خوړل کیږي هغه پاک دي نو دا ډېر مسائل راځي ډېر خبرې راځي نو یو خبره هغه دا شو دا مسله تاسو نه وی اورېدلې ها مسله دې نه وی اورېده کنه اورېدلې دو صحیح ده نو باب ما جاء في الوضوء من النوم اوس بل مسله ده یو کس دې هغه ودش یو خدا سي ودی لکه مثال تناسته پناسته باندې ودش شوی صرف جوټي موټي دل درځي دې سر سم مسله نشته خو لیکن کتا پر ډډ لګولې دا ودش شوی نو وضو دې مات خوب سره وضو ماتي پناسته کیوں هغه خوب سره وضو ماتيږي چې ته مثال ناستو یو داسې ودش شوی صحیح ده او تا ته دا اندازه وشوه چیرې ما پکې خوب ولید نو چې خوب دی ولید د دې مطلب څه شو چې ته خډونګې ودشي کنه نو دی چې دغه وضو به هم صحیح مات حسابي دا شیخ البانی رحمت الله علیه یو درس نوریده کیسټ کې هغه ممتاوي چې بس چې ته پناست باندې هر څنګه ودشوي نو بس وضو دی نه ماتي و یو ځل امام خطبه پڑھاوله او مخکې کس ناسو نو هغه ودش مناسته خوب ورته جوټه پیراغه ودشه نو خوب کې وضو مات نو کسانو چې لکه پیسې چې وضو کا او هغه منل نه چې نه زما وضو نه مات شه بیا ما د خپل خبرې نه رجوع کړه چیرې ما وی چې پناسته وضو نه ماتيږي پناسته خوب باندې ما وی چې پناسته ماتيږي چې کله داسې یقیني دا وشیا خوب سره ویني یا داسې بل چا چې محسوس کړل چې وضو بهرحال نو یو مسله غدا شو کته ابای کته خوب راځي او ودشوي صحیح ده نو وضو ما شبیا چې را پاسي بیا با وضو کوي او مزبکه بازی کنه لکه بس مسکی دو رکعاتو کی یا په سجده کې خمازیدار ودی شي نو بیا را پاسي نو بیا خپل رکعاتونه شروع کی دا دوره خوب چې یو خراټې دی واله او خړې دی بیا چې نو دوباره مو سٹارټ اوس مو سٹارټ کا اوس لټ او چاردام سٹارټ کا وضو سٹارټ کا وضو کا دغه نه بعد بیا راځه او مسکو بل مسله ده اول کې دا طریقه وا چې په اور باندې څه شی به پوخ کړي شو هغه به چې چاو خوړو نو دا حکم و چې بیا تاسو وضو غنی مات شو مات به حسابي کې تاسو به چار دام کو وضو بیا کوي او 10 چار دام به کوي اول دا مسله خو لیکن رستو بیا دا حکم چې دا بدل شو او
که یو شی چې دی هغه انسان پوخ کی غوښه ده یا سبزي ده بل څه په اور باندې پخه کی او وی خوري نو هغې سره وضو نه ماتېږي. صحیح ده. په دې مسله باندې پوه شوي. نبی صلی الله علیه وسلم انصارو څخه رالی هلته یو زنانه وه دعوت یې کړو. هغې زنانه چې دی یوه بیزه لاله کړله نو بیا هغه پخه کړې شو غوښه. نبي اسلام د هغې نه خوراک وکړو. بیا ول هغې کجورې راړې هغه نبي اسلام وخوړلې. بیا نبي اسلام وضو وکړو ماسپښین وخت نو مونځ یې وکړو. د صحابو د پیغمبر دا طریقه وه چې صحابه وایي موږ به د غرمې روټۍ چې د مونځ نه مخکې خوړله د غرمې روټۍ. ها د جمعې ورځ چې به کله وه بیا به مونځ نه بعد خوړله. صحیح ده. نو بهرحال نبی اسلام هغه خوراک وکړو بیا کجورې خوړې بیا د هغې نه بعد وضو یې وکړو ماسپښین مونځ یې وکړو. د مونځ نه بعد چې فارغه شول نو بیا رالل کېناستل نو بیا ول هغې غوښه راړه او مثال پوره پیزا لاله کړه لکه بعضې وځای کې دعوت وي نو یو لږ څه وخت کې خوراک وکړي بیا څه ټایم بعد بیا خوراک وکړي. صحیح نو هغې وله بیا غوښه راړه. نبی اسلام بیا ناسو خوراک وکړو. دې کې وخت تېرېده مازدیګر وخت راغی مازدیګر مونځ ټایم شو نو نبی علیه السلام راپاڅېدو د مازدیګر مونځ یې وکړو او وضو یې ونه کړو. ولې د ماسپښین هغه وضو یې و نو میانځ کې خو غوښه وخوړله خو لیکن وضو یې ونه کړو. مطلب دا دی که په اور باندې څه شی پوخ شي په هغې سره وضو نه ماتېږي که سړی هغه وخوري. هغه خبره منسوخ شوه چې مخکې وه. ها یو خبره پکې شته دی که د اوښ غوښه دې وخوړله بیا به وضو کوي. نورو عامې غوښې دې وخوړې که نه نو هغې کې چاردام وضو نشته دی. خو که د اوښ غوښه دې وخوړله نو بیا دا حکم دی چې بیا به وضو کوي. رسول برا ابن عازب رضی الله عنه روایت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو شو نبی علیہ السلام نه تپوسو شو چې موږ د وخانو غوښې خورو نو څنګه چلې وضو به کوو که نه کوو. نبی علیہ السلام توضؤ منها وضو به کوئ. نو بیا ترېنه تپوسو شو چې د ګډو بیزو غوښه وخورو نو بیا نبی اسلام لا بیا ته بیا وضو لا تتوضؤ منها د هغې نه وضو نشته دی د وخانو غوښو نه وضو هغه شته دی. دې کې به ډېر حکمتونه او څو علماو هغه ذکر کړي وي. خو بهرحال موږ دپاره دغه خبره کافي ده چې د الله پیغمبر وایي چې غوښه خورې نو وضو که بس موږ نور پکې څه ته نه ګورو. صحیح ده چې دا ویلي چې د کوم څاروي د هغې غوښه خوړل کېږي بولې پاک دي بس موږ پاک دي موږ پکې نور کیسې هغه نه کوو. صحیح ده. په دې خبره باندې پوه شوي که چې د الله او د الله رسول څه ویلي که زموږ سمجھ کې راځي نو هم یې منو او که زموږ سمجھ کې نه راځي هم به یې منو هم به پې ایمان راړو. صحیح ده. نو دا څه مسایل دي انشاءالله نور به هم ذکر کېږي او تاسو ته به انشاءالله ډېر زیات مسایل نوې نوې مخې ته هغه راځي او انشاءالله د دین د ډېرو مسلو نه به مونږ خبرېږو. څه بعضې مسلې خاص کر زنانو متعلق نو هغه ډېر وضاحت سره زه نشم بیانولی نو ما کور والا تداویل انشاءالله هغه به تاسو ته هغه مسلې بعضې چې کمی وخت په وخت هغه به تاسو ته خاصو زنانو ته به انشاءالله هغه واضحه کوي. ستاسو چې سم مسلې نو تپوس کوي تینا انشاءالله. جزاک الله خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.